بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم خراب حالات دي نو هغه بالکل پیک ته رسیدلی دي. دواړه هیوادونه په یو بل اعتبار نه کوي، ټرسټ نه کوي. د دغه ډېر وجوهات دي، خو یو مین وجه چې پکې کومه ښودلی کېږي نو هغه ډیورنډ لاین ده. هغه بارډر کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ انګریزانو جوړ کړی دی. د افغان حکومت موجوده او تیرو د هغې دا دعوه ده چې ډیورنډ لاین یو عرضي معاهده وه، یو فرضي کرښه ده او دا نړیوال منلی شوی بارډر نه دی. نن موږ په دې موضوع خبره کوو، آیا دا نړیوال منلی شوی بارډر دی او که عرضي کرښه ده؟ په دې موضوع د خبرو دپاره نن ما سره موجود دی لطف الرحمن صاحب. د لطف الرحمن صاحب د ژوند ډېر اړخونه دي، خو که یو اړخ ته موږ ځو نو کیدی شي بیا زموږ ټول پروګرام په دغې باندې. زه نن د دوی یو کتاب چې د هغې نوم دی Revisiting of During Line Historical and Legal Perspectives، په دغې باندې به خبره کوو. په دې کتاب کې لطف الرحمن صاحب دا دعوه کړې ده چې ما سره هغه ثبوتونه موجود دي چې د هغې نه دا ثابتېږي چې ډیورنډ لاین چې کوم دی دا یو نړیوال منلی شوی بارډر دی او دوی وایي چې د هغې کوم ډیمارکیشن شوی، کومه نقشه جوړه شوې، هغه وخت کې کوم کمیشنز وو، چا فیصلې کړي، دغه ټول دوی په دې کتاب کې راټول کړي دي. زه ټولو ته دا وایم چې دې کتاب کې ما څه لیکلي دا بالکل رښتیا دي او دا د ثبوت سره دي. نو په دغې موضوع باندې به موږ نن خبره کوو. ډېره مننه کوم سر ستاسو، موږ له ټایم راکړه. شکریه عبدالله صاحب. سر د ډیورنډ لاین نن سبا یو ډېره لویه شخړه ترې جوړه شوې ده. د افغان حکومت یا د افغان ځینې ولس یا ځینې قام پرست دا وایي چې دا یو عرضي کرښه وه. په داسې ماحول کې ستاسو یو کتاب مخې ته راغلی، په انګریزۍ ژبه کې دی او کتاب وایرل شو، په نړیوال کچې خلک ګوري. نو دا راته ووایئ چې دې نه مخکې په ډیورنډ لاین باندې کتابونه لیکلی شوي دي، نو که ستاسو دا کوم کتاب دی زه دا یاد کړم چې دا د نورو کتابونو نه څنګه بدل دی، په دې کې خاص داسې څه دي؟ عبدالله جان صاحب داسې ده چې ډیورنډ لاین ته زه اکثر وایم دا یو داسې ټاپک دی چې دا یتیم دی. په دې یتیم باندې چا کار نه دی کړی، دی چا خپل کړی نه دی، خلکو پې کار کړی دی لږ ډېر، خو هغه د خپلې ډیګرۍ دپاره د خپل څه مقصد دپاره د ریسرچ پوینټ اف ویو نه په دې باندې کار نه دی شوی. هغه پرایمري ډیټا چې موږ څه ته وایو هغه چا یا ډاکومنټس دي هغه ډېرو کمو خلکو کنسلټ کړي دي، ډېرو کمو خلکو کتلي دي. زه چې تاسو یم چې یاره دا یو یتیم ټاپک دی نو دا زه نه وایم، دا د دنیا پوهان وایي. لکه دا احمد شفیق قسیم صاحب دا وایي چې دا یو داسې یو ټاپک دی چې په دې باندې کار نه دی شوی. د اټلي یو پروفیسره ده لیزا، هغې هم یو ریسرچ پیپر په دې لیکلی دی او هغه دا وایي چې دا انډر ریسرچ ټاپک دی، یعنې په دې ریسرچ نه دی شوی. صحیح. هم دقه وایي د دې باره کې عجیبه عجیبه افواګانې خورې شوي دي، خورېږي او مستقبل کې هم خورېږي. څوک د ټیکس نه ګوري چې په معاهده کې څه لیکلي شوي دي، اوس د چا زړه کې څه راځي جو هغه وایي. نو زما کتاب چې تاسو خبره وکړه ما خو دې باندې 100 کاله کار کړی دی او داسې نه و چې ما د ډیګرۍ دپاره لیکو یا زما څه مقاصد و، خو ما یو کتاب په اردو کې په بل ټاپک باندې لیکلو. نو په دغه دوران کې اتفاقاً زما مخې ته یو فایل رالو چې هغه د 1894 د برټش فارن ډپارټمنټ یو فایل و. هغه زمانه کې به ورته فارن آفیس نه فارن ډپارټمنټ به ورته وي. دغه فایل کې د ډیورنډ معاهدې ټیکس پروت و او زه پېښور کې هم دغه ورځو کې نو دا افواګانې ډېرې ګرمې وې چې یاره دا معاهده د 100 کالو لپاره و دا ختمه شوې ده. زما هم دا خیال و چې کېدای شي داسې او چې کله ما دا ټیکس پړاو کو نو په دې کې څه نشته چې دا 100 سال نه ده. نو په دغه ورځ باندې بیا ما دا فیصله وکړه چې یاره دې باره کې دونه ډېرې افواګانې دي، راشه په دې کار شروع کړه.
نو دا یو ډیر ګران ټاپک دی. تاسو تقریبا 20 کال په دې لګېدلي، ما به 6 میاشتې 8 میاشتې کار وکړم، ما ته به یو کاغذ میلاو نه شو. زه به مایوسه شم چې یاره دا تا ځان له کار کتلی دی چې په داسې یو ګران ټاپک باندې کار کې. بیا ما ځان له په خپله جواب ورکړو، نه ته ستړی شوی، یو 3 څلور ورځې چوټي وکړه. نو ما به چوټي وکړه او بیا به زه دمه شوم. نو چې بیا به مې کار شروع کړو، نو په دې جذبې سره به مواد پراته دي، نقشې شته، ډاکومنټ شته، خو چېرته دي د الله ته پته دي. خو زما دا یقین چې زه به یو نه یو ورځ دې څیز ته وررسم. نو هم دقسې به وشو. یو ځل زه په پېښور کې په ارکایو کې کار کوم، مخامخ پارمارو د پاسه یو غټ بنډل پروت دی او لکه چاته چې څوک ووایي چې دا راواله سړي ته لکه چې الهام وشي داسې ماته وشو. ما ته چا انسان نه دی ویلي. اتفاقا زه ورغلم او ما دغه بنډل راواغېست او کولاو مې کو، رسۍ مې ترې درې کړه، پاکې دوړې وې مې پاکو او په دې کې یوه دونه غټه لفافه پرته ده او انګریز دا په 1894 کې سیل کړې بنده کړې ده او موږ دومره بدقسمته قوم یو چې د 2008 پورې دا چا نه ده کولاو کړي. نو دا لفافه چې ما وکتل چې دا دومره په صحیح طریقې سره بنده شوې ده، نو ما وی یاره په دې کې څه اهم کاغذونه څه پراته دي. نو ما د سایډ نه په کلاره کلاره کولاو کړه چې زه دا ډاکومنټس یا نقشه هر څه چې دا ډیمیج نه شي. چې کله ما دا کولاو کړه نو زما هغه ما تاسو چې خبر زه به ستړی شوم، مایوسه به شوم. زما هغه د 2-3 کالو یا د 15 کالو استړیوالی ختم شو. په دې کې یو ډېر د کمال څیزونه پراته وو. دې کې 3 نقشې وې. یو د اسمار باونډري کمیشن چې کم کمیشن د دیر باجوړ او چترال کې بورډر ډیمارکیټ کړی و، د هغې نقشه پکې پرته وه او 2 نقشې پکې د وزیرستان وې چې کله هلته ډیمارکیشن شوی و. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. په هغه دفتر والا مې چې مې اوس کو د خوشحالۍ نه او ما بیا هغه سکین کړې او په هغه خپل ځای مې کېښودې او زما دا یقین دی چې نن پورې هم چا به هغه نه بنډل کتلی نه به چا هغه لفافه کتلی. د چا کار څه دی یار، خلک شارټکټې ګوري، پیسې لټوي، روزګار ګوري. نو دا یو لیونتوب غواړي. نو هله د لیونتوب نه پس پته ریسرچ یا تا ته به ډاکومنټس میلاویږي. نو دې کتاب کې لکه دا یو دغه چې په دې ډېر وخت لګېدلی دی او دا ډاکومنټ بیس دی. سر دا کومې نقشې تاسو یادوئ؟ موږ د پروګرام نه مخکې هم کتلې، مختلف ملکونو نه هم تاسو دا څه راغوښتي یا تللي یې، خو هغه خپل ایفرټس هم کړي. دا که څوک چیلنج کړي چې دا موږ نه منو، دا خو مطلب فیک دي، نو د دې به څه جواب وي؟ بالکل دا هر چا ته د حق حاصل دی چې دا چیلنج کړي او دا زمانه تپوس وکړي یا د نورې دنیا کې هم شته. دا نقشې چې دي دا ماته په بلوچستان کې میلاو شوي او بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کې د افسر شاهي ده. نو هلته یو افسرو ماله د نقشې هغه نه راکولې خو ما انتظار کولو خیر دی. هغه ما ته وی چې په دې ریسرچ کې ته ما ځان سره شامل کا. نو ما هغه ته وی چې زه تا په ریسرچ کې نشم شاملولی، خو چې زه کله ریسرچ مکمل کم نو زه به پکې دا ضرور لیکم چې دې صاحب زما سره ډېر تعاون کړی دی، مرسته کړې ده، خو هغه دې ته راضي نه و. نو ما 6 کاله انتظار کوو. 6 کاله پس ما هغه دفتر ته ټلیفون وکړو. نو ما ته ویل هغه صاحب چې دی OSD شوی دی. مې اوس موقع ده. نو زه روان شم او کوټې ته لاړم. هلته نه دفتر نه ما دا نقشې راواغېستې. 4 نقشې وې. هغه ډېرې غټې غټې نقشې دي لکه دنیا والا رایټران دا وایي. مثلا ډوپري دی، دا د امریکې یو پروفیسر دی، د په افغانستان یو کتاب لیکلی دی. حسن کاکړ صاحب د افغانستان یو ډېر ښه رایټر دی، هغه یو کتاب لیکلی دی. نو دا دواړو دا دعوه ده چې یاره یو وړه غونته نقشه وه او دا بارډر پکې کلیر نه و. ما وی کېدای شي داسې وي، خو دا چې ما په بلوچستان کې کومې نقشې وموندې نو دا 4 وې. ډېرې غټې غټې نقشې دي او دې باندې لیکلي کانفیډنشل او دې باندې د هغه وخت سرویر جنرل آف انډیا چې دی د پې دستخط کړی دی او د سروې آف انډیا یو سرویرو پرسي میکالي دا هغه جوړې کړې وې. ډېر پروفیشنل سړی و، هغه د نقشې جوړې کړې وې. او بیا چې کله ما کتاب چاپ کوو نو ما ته پبلشر وي چې بھائی دا نقشې که غلطي موږ په دې څنګه یقین وکړو؟ ستاسو دا سوال هم هغوی وکړو. نو ما هغې ته وي د دې حل دا دی چې دا موږ انګلینډ ته ولیږو، لندن ته به یې ولیږو، هغې سره به ویریفای کړو. که هغې وي چې ټیک ده او بس چاپ پې کړو، که هغې وي غلطي دي دا نقشې نو دا به نه چاپ کوو. نو موږ دا لندن ته ولېږلې. هلته نه رپورټ رالو چې زموږ او ستاسو نقشې یو شان دي او ستاسو نقشې په کوالټي کې لږې ښې دي، زموږ دا خرابې شوي دي. زموږ دا 4 نقشې وې او 15مه نقشه هغې موږ ته راکړه د واخان نقشه. نو دا د هغې شکریا وه چې 15مه نقشه موږ له هغې راکړه. نو که د چا شک وي
دا نقشې په لندن کې هم شته، ویریفای په کولای شي. کلکته کې هم شته، په صحیح دی. شمله کې هم شته او په بمبې کې هم شته. ټیک ده هغې جی سره ویریفای کولی شي. ان شاء الله فیوچر کې به یو سیمینار کوو په دې کتاب تفصیلی ده. خیره اوس راځو دې موضوع ته. افغان چې کوم حکومتي چارواکي دي که مخکې وو که موجوده دي نو هغې هم دا وایي چې دا عارضي او معاهده وه. تاسو څه ګڼئ چې ډیورن لاین یو انټرنیشنل بارډر دی که نه عارضي معاهده ده؟ د دې باره کې څنګه چې ما تاسو ته اول ځل وویل چې دې باره کې ډېر زیات غلط فهمۍ دي او دغه غلط فهمو په شا باندې نور خلک دي هغې دا پیدا کوي. مثلا د انډیا یو پروفیسر دی هغه WPS سیدو دی، دغه نوم دی او د نن سبا امریکا کې دی. د په هندو اخبار د انډیا یو اخبار دی د انګریزۍ، په دې کې د یو مضمون لیکلی و په 16 نومبر 1999 کې او د دا دعوه وکړه چې دا معاهده د 100 سال لپاره ده. د دا مضمون یا د آرټیکل ډیر زیات هټ شو، ډیر زیات مشهور شو. نو افغانانو د آیډیا واغسته، پاکستانیانو هم واغسته، نورو ډیرو ملکونو خلکو واغسته. زموږ په پاکستان کې ډیر زیات خلک داسې وو لکه زموږ کمانډر خلیل الرحمن صاحب د صوبې گورنر و، د هم وی دا 100 سال لپاره ده. حامد کرزی صاحب دا هم وی. د افغانستان یو چیف اف آرمی سټاف و جنرال شیراغ کریمی صاحب هغه هم دا وی. خو لکه دا 100 سال لپاره نه ده. انټرنیشنل بارډر دا ځکه دی چې موږ د ویانا کنونشن وګورو نو هغې دا وایي چې هر هغه معاهده چې دا د بارډر سره ریلیټډ وي دا یک طرفه نشي کینسل کېدی. بل افغانستان دا وایي چې پاکستان یو سکسیسر سټیټ نه دی د برټش انډیا. خو که موږ وګورو نو برټش انډیا چې کله د هندوستان تقسیمولو د پاکستان او هندوستان په شکل کې نو هغې یو اعلانیه جاری کړې وه چې یاره دلته به یو 2 ریاستونه جوړیږي، هندوستان او پاکستان، دا دواړه به سکسیسر د برټش انډیا. بیا انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته که لاړ شي نو هغې هم یو اصول دي د انټرنیشنل لا یوټي پوټیټس، یعنی کومه علاقه چې ستا په قبضه کې ده کالونیل پاور چې کله لاړه لکه د نورو ملکونو چې په یو ملک قبضه ده او دا ملک نه یا 2 ملکونه یا 3 ملکونه آزاد شو نو د دې بارډر به هم دغه وي کوم چې دا کالونیل پاور و. نو د دې په باره کې انټرنیشنل کورټ اف جسټس ډېرې فیصلې کړي دي. ها که د افغانستان په دې باره کې څه خدشات دي نو هغې ته پکار ده چې لاړ شي انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته. هغې کې نه پاکستان ججان شتي نه پکې پښتانه ججان شتي، انګریزان ججان دي چې هغې څه فیصله وکړه زما خیال دی چې پاکستان به قبلوي. از ستاسو په خیال افغانستان تر اوسه ولې نه دی تللی نړیوال عدالت ته؟ زما خپل خیال دی چې د هغې سټینډ کمزوری دی. په دې خبره هغوی هم پوه دي چې یاره زموږ انټرنیشنل کورټ اف جسټس کې دا نشو ګټلی. خو دا یو سیاسي چغه ده، یو سیاسي هوا ده د پبلک سمپتي حاصلولو لپاره چې یاره خلک مو سپورټ کي او دغه یو د پښتونستان ایشو لپاره یا د خپل افغانستان عوامو همدردۍ حاصلولو لپاره او چې کله د پاکستان سره د هغې څه مسله راشي نو پاکستان تنګولو لپاره بیا هغې دا وایي چې یاره موږ دا معاهده نه منو، د 100 سال لپاره واده دی، ډیمارکیشن نه دی شوی، مختلف قسم اعتراضات هغې کوي. او زموږ پاکستان کې بدقسمتي دا ده چې دلته هم په دې ریسرچ نه دی شوی نو دوی خاموش پاتې شي، هغې ته هغه شان جواب ورنه کړی شي چې څنګه پکاري لکه د ډاکومنټس سره د انټرنیشنل لا په حواله سره دوی جواب ورنه کړی شي نو هغې نور هم نران شي، هغې نور هم تکړه شي یاره چې دوی جواب نه راکوي مطلب یې زموږ خبره ټیک ده. دې کې جی دا تاسو خبره وکړه د هندوستان چې یاره آرټیکل لیکلی و، موږ داسې ډېر هندوستاني صحافیان او آترز هغه ولیده جي چې هغې هم بیا دا لیکي چې یاره دا بین الاقوامي بارډر نه دی. هسې د دغې په شا د انډیا څه مقاصد کېدی شي؟ انډیا غواړي چې پاکستان کې دې ګډوډ وي او د پاکستان او د افغانستان تعلقات یې چېرته ښه نه شي. د هندوانو یو فلسفه ده، د هغې یو رایټر تیر شوی دی کټولیا دا وایي د انیمی اف مای انیمی از مای فرینډ، زما د دشمن زما دوست دی. او هغه دا وایي چې زما د ګاونډي چې څوک ګاونډي دی د سره دوستي وکړه. نو د هغې سټریټیجک مقاصد دي
چې د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب وي نو دا د هغوی په ګټه دي، د هغوی په فایده کې دي، د هغوی به د افغانستان سره ښه تعلقات دي. په کار دا و چې زمونږ د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر زیات ښه وي، ولې چې دواړه مسلمانان ملکونه دي. دلته پښتانه هم د 2 کروڑو نه زیات دي، هلته پښتانه دي، نو تګ راتګ په کار دی چې ښه وي، تعلقات ښه وي، خو د بدقسمتۍ نه داسې نه دي. نو د انډیا مقصد دا دی چې د پاکستان او د افغانستان منځ کې دي جنجال وي، تعلقات یې خراب نه وي. د دغې مقاصد دپاره د هغوی رایټران وخت په وخت باندې مختلف شوشې پرېږدي. مثلا د هغوی یو رایټر دی دیپک باسو، دا په ناګاساکي یونیورسټۍ کې پړهایي کوي، اکنامکس پړاوی، او هغه یو مضمون ولیکلو څه وخت مخکې چې یاره د زمونږ خیبر پښتونخوا چې ده دا برټش انډیا ته په لیز ورکړی شوی د 100 سال. خو چې ما کله په دې ریسرچ وکړو د انګریزانو او د افغانستان ترمنځ چې څومره معاهدې شوي، ډیورنډ معاهدې یوازې نه، څومره معاهدې چې شوي دي، په هغه ټولو معاهدې کې د لفظ لیز نشته. نو د دروغو وزر نه هغه بیا دروغ ثابتېږي، خو خواري کول غواړي، کوشش کول غواړي، او که کوشش ونه کړی شي نو بیا هغه دروغ په معاشره کې دومره ځای ونیسي او ډېر اثر وکړي. دا د پروپاګنډا اصول دي، وایي دروغ بار بار ووایه چې خلک دا رښتیا وګڼي. نو دا د هغې مقصد دپاره، د دې مقصد دپاره هغوی بار بار دا کوي. سر د 1893 چې دا کومه معاهده یادېږي چې دغه وخت کې دا معاهده وشوله، اصل کې د دې څه بیکګراونډ دی یا دې کې بیا وروسته څه وشو او دا خبره څنګه ده چې دا کوم خلکو ته کېږي؟ یاره جی داسې وشوه چې د دې معاهدې دپاره انګریزانو افغانستان ته ریکویسټ نه وکړی، بلکې امیر عبدالرحمن انګریزانو ته 4 پیرې ولیکل چې زما سره دا بارډر تاسو معلوم کړئ چې د برټش انډیا او د افغانستان پوله کمه ده. اول ځل امیر عبدالرحمن چې کله انګریزانو ته ولیکل نو هغوی جواب ورنکړو، د په 2م ځل باندې بیا خط ولېږو. نو انګریزانو ورته جنرال رابرټ مقرر کړو چې جنرال رابرټ به درشي، تا سره به خبرې اترې وکړي، دا معاهده به وشي او پوله به معلوم کړی شي. امیر عبدالرحمن جنرال رابرټ نه خوښو، ولې چې هغه د 2nd انګلو افغان وار کې هغه یو اکټیو رول ادا کړی و، نو هغې دی بدي شو. نو امیر عبدالرحمن خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې ما ته دا سوچ وکړو، دا خیال مې وکړو چې جنرال رابرټ خواستم یو 2 میاشتې پس ریټایر کېږي. نو دا انګریزانو ته وایسرای ته یو 3م خط ولېږو چې دا کار ډېر ضروري دی، خو په موقع به یې کوو. موقع دغه چې جنرال رابرټ ریټایر شي. نو یو څو میاشتې پس جنرال رابرټ ریټایر شو، نو د 4م خط ولیکلو وایسرای هند ته، او هغې کې ورته دا ولیکئ چې تاسو ما ته مارټیمر ډیورنډ راولېږئ، ولې چې دی زه پیژنم، د ده سره زما اشنایي ده، د ده سره خبرې کول ما ته اسان دي. او د دې نه علاوه مارټیمر ډیورنډ چې ده ته دري ډېره ښه ورته، فارسي ورته ډېره ښه ورته. نو د دغې امیر عبدالرحمن د دې 4 ځله درخواست نه پس دا وفد پیښور ته رالو، او د پیښور په لاره باندې تورخم ته لاړو، او د تورخم نه جلال آباد ته راړو. په جلال آباد کې شپه وکړه، او نیکسټ ډے دوی کابل ته لاړه، او په کابل کې د دې 55 ورځې خبرې اترې وشوې، او د هغه خبرو اترو نه پس 2 معاهدې وشوې. یو معاهده د روس سره د بارډر په حواله وه، او دا 2م معاهده د هندوستان او د پاکستان د افغانستان د بارډر په حواله وه. نو او بیا امیر عبدالرحمن د دې معاهدې نه دومره خوشحاله و چې هغه بله ورځ باندې یو دربار یا یو فنکشن یې ارینج کړو. نو یو د فنکشن په شروع کې د تقریر وکړو، او بلې په اخره کې وکړو، او خپل قوم ته وی چې تاسو خوشحاله اوسئ چې زموږ د انګریزانو سره زمونږ پوله معلومه کړی شوه. او مارټیمر ډیورنډ هم په دغه موقع باندې تقریر وکړو، خو هغه په انګریزۍ کې نه، هغه په فارسۍ کې تقریر وکړو، په درۍ کې وکړو، او د مخې ته څه کاغذ هم نه نیولی، ایکسټمپو داسې زباني تقریر وکړو. او امیر عبدالرحمن د دې معاهدې نه دونه خوشحاله و چې کله واپس دا خلک راځي هندوستان ته، نو امیر عبدالرحمن دې ټولو لکه د مارټیمر ډیورنډ د ټیم چې کوم ممبرانو دې ټولو ته تحفې ورکړې. په دې کې یو کس ته د هغه نوم دی ډونلډ، JS ډونلډ، هغه ته انعام ورکو، مارټیمر ډیورنډ ته ګولډن سټار ورکو، او دغه خلکو ته 33,000 روپۍ په دغه وخت کې ورکړه. وی دا خرچه ده. نو مارټیمر ډیورنډ په خپل یاداشت کې لیکي زه ډېر حیران وم، ډېر پریشان وم چې دا یې څه وکړه. نو لکه
تاسو لکه زه څه تحفه درکوم خو مطلب زه خوشاله یم کنه خوشاله ما که خوشاله نه یم نو زه به تاسو نه تحفې درکم نه به تاسو له ایوارډونه درکم. نو امیر عبدالرحمن ته ډیر زیات خوشاله و او د هغې نه پس بیا نور د افغانستان چې کوم حکمرانان وو هغه هم خوشاله وو. دا د پاکستان جوړېدو نه پس دا مسله شروع شوه. څوک وایي 100 ساله ده، څوک وایي نه ده، څوک وایي دا علاقه ته اخیستې شوې دا نه ده. نو دا چې کله پاکستان جوړېدو نو مسله جوړ شو. د افغانستان دا خیال و چې انګریزان ځي نو خیبر پختونخوا به موږ ته میلاو شي، افغانستان ته میلاو شي. چې میلاو نه شوه نو بیا دا مسله ته جوړه شوه. یعنی په دغه کومه معاهده چې ودې کې دا نه ولیکل شوی چې 100 کالو دپاره دا دی او 100 نه پس بیا نه چې دې معاهدې که مونږ آرټیکل 2 او 3 وګورو نو په هغه کې دا وایي چې افغانستان will at no time interfere on this side of the border and the British India will not interfere and at no time on that side of the border. نو د no time مطلب یو صدی نه ده، زر کال نه دي، 200 کال نه دي، 500 کال نه دي. دا یو دایمي معاهده ده. د دې نه علاوه افغانستان دا وایي چې دا معاهده مونږ په 1949 کې ختمه کړې ده. نو په دې معاهده کې تاسو وګورئ دې کې مونږ انګریزي کې یا په انټرنیشنل لا کې ورته سنسټ کلاز وایو. بعضې خلک یې ترجمه غلطه کوي، نور پرېوته نه د دې مطلب ډیوریشن دی، ټایم دی. لکه دې معاهده کې څه ټایم نشي چې دا به کله ختمیږي کله به رینیو کول غواړي. نو لکه د 100 سال ذکر چرته نشته، کم از کم ما ته په ډاکومنټس اوسه پورې نه دی میلاو شوی. او که چاته میلاو شوي او زموږ سره شیر کړي یا تاسو سره نو دا خو ډېره خوشحالۍ خبرې. خو دا به د اخبار آرټیکل نه، دا د کتاب نه، دا د ډاکومنټي اوریجنل ډاکومنټي. حسن صاحب د دې معاهده لکه 1893 کې وشوه جی بیا دې کې مینس کې هم څه شوي دي که نه مینس کې په دې کې څه داسې واقعات یا داسې خبرې نه دي شوي؟ مینس کې داسې څه شوي که چا بیا آواز اوچت کړی دی که نه همدا دغسې تسلسل سره روان او 100 کاله پس آواز اوچت شو؟ داسې ده چې دا معاهدې نه پس 11 نورې معاهدې شوي دي چې هغې دا اګریمنټ ریټیفای کړی دی، نه دی قبول کړې ده. یوه معاهده چې دا هغې ته وایي د کوټکۍ معاهده، کوټکۍ په کورمه کې یوه علاقه ده. دغه معاهده شوې ده په 21 نومبر 1894 باندې چې کله په کورمه کې بارډر ډیمارکیټ شو نو یوه لویه معاهده شوې ده چې یاره دلته غر دی، دلته کې چینه ده، دلته کې خوړ دی، دا ټولې ورسره لیکلي. د هغې معاهده هم شوې ده او نقشه د دواړو ملکونو ترمنځ ایکسچینج شوې ده. بله یو معاهده شوې ده او په دې باندې ساري په دې باندې دستخط کړی دی د افغانستان د خوست ډیپټي گورنر سردار شیریندل خان. دا ډیر زیات هوښیار سړی و. هغه انګریز چې څوک د ده سره دا معاهده کوله JS ډونلډ، هغه په خپلو یاداشتو کې لیکي چې دا شیریندل خان دومره هوښیار دی که دی توت ته د بیکاڼه ونه ووایي نو دی دا ثابتولی شي او زه دی غلط نشم ثابتولی، دومره هوښیار و. نو په دې معاهدې باندې JS ډونلډ او سردار شیریندل خان دستخط کړی دی. د دې نه علاوه بله معاهده شوې ده هغه ته د معاهده ناشاګام وایي. ناشاګام په کونړ صوبه کې یو ځای دی. په دې باندې د افغانستان د طرفه د دې کمانډر ان چیف او د افغانستان غلام حیدر خان او د پیښاور کمشنر او د اسمار باونډري کمیشن کې د انګریزانو نمایندو سر ریچارډ اودنی دی پی دستخط کړی دی. دا معاهده چې شوې ده دا په 9 اپریل 1895 کې شوې ده. بله معاهده د ژوب سره د بارډر پته نه لګېدی چې یاره دا د چا علاقه ده. نو د دغې دواړو طرف نه د افغانستان عوام او دې طرفه د ژوب عوامو تیروا یو علاقه را تیروا کې معاهده شوې ده. دا د مشرانو منځ کې شوې ده. دا په سپتمبر 1894 کې شوې ده. بله چې کله دی مونږه د ساوت وزیرستان او د بلوچستان بارډر شروع کیږي دغلته کې یو علاقه د دومندۍ ورته وایي. د دومندۍ نه والی تر چمنه پورې چې بارډر کله ډیمارکیټ شوی دی نو دا د انګریزانو د طرفه مکموهنو او د افغانستان د طرفه سردار ګل محمد خانو. نو دوی دا معاهده کړې ده په 26 فروری 1895 باندې. هغې ته وایي د اګریمنټ اف چمن. نو دا شوې ده. بله معاهده چې کله دی د چمن نه مخکې واله تر ایرانین بارډر پورې دا بارډر ډیمارکیټ کوو نو رباط یو ځای دی په اخره کې.
هلته دوی معاهده کړې ده د انګریزانو د طرفه بیا مکموهن او د افغانستان د طرفه سردار محمد عمر خان دا په مئی 1896 کې شوې ده. بله په 1905 کې امیر حبیب الله خان انګریزانو سره یو معاهده کړې ده. په هغې کې هم دا ویلي چې زما پلار کوم معاهده کړې وه زه دا منم او دا بارډر د امیر عبدالرحمن زوی جی د امیر عبدالرحمن زوی. بیا جی امیر حبیب الله خان او لویس ډین دی د ټریټي او راولپنډي چې ورته وایي د راولپنډي معاهده 1919 دغه شوې ده او په دې باندې د افغانستان د طرفه هم دستخط شوی دی او د 1919 دا معاهده. بیا یو بل معاهده شوې ده د افغانستان د طرفه علي احمد خان د هغوی نماینده دی او د انګریزانو د طرفه AH ګرانټ دی دا په 22 نومبر 1921 کې شوې ده او دا بله معاهده ده او دا بیا ریټیفای شوې ده. یعنی د افغانستان حکمران وایي چې دا ټیک ده په فروری 1922 کې شوې ده او دا ټول د دې بارډر حوالې سره او جی او په 1919 دا اګریمنټ چې دی نو د دې سره په تورخم کې دا بارډر 700 گز نورم را دی خوا کو پاکستان ته موجوده پاکستان طرف ته او الته کې یو دوه غرونه دي هغه هم هغې تستبوی کنډا ورته وایي هغې له ورکو. او په خیبر کې چې کله په مومن کې دا سین لکه د 1919 د معاهدې نه پس په خیبر کې دا بارډر ډیمارکیشن شوی نو دا په 1919 د معاهدې نه پس ډیمارکیشن وشو. د کورمې د سکرم هیل ټاپ نه شروع شوې ده او پلوسی پورې پلوسی په د مومن او د خیبر باونډري ده نو دا هلته ډیمارکیشن وشو او کم ځای کې چې دا سین د کابل سین بهیږي نو د 1919 د معاهدې نه مخکې چې کومه نقشه وه د سین دا منځ چې دی د سین چې د ټول نه جوور ځای و دا د برټش انډیا او د افغانستان منځ کې بارډر و. او د 1919 معاهدې نه پس دا سین هغوی ته ټوټل ورکو او بارډر یې نور را دې خوا کو. بیا یو بله معاهده شوې ده هغه شوې ده په 16 مئی 1930 کې او دا بیا دواړو حکومتونو د لیگ اف نیشن سره رجسټر کړي هم د 1934 کې. نو دا د 30 بیله معاهده ده د 34 بیله ده نو دا ټوټل 11 اګریمنټ شوي دي د ډیورنټ اګریمنټ نه پس. او د ډوکلم دا معاهده چې شوې ده تاسو که چترال ته لاړ شئ نو د چترال کې بیا ارندو دی د ارندو نه لږ مخکې یو ځای رایې ته ډوکلم وایي دا ډوکلم د چترال علاقه وه د افغانستان په 1916 کې ونیوله او بیا د چترال او د افغانستان منځ کې پې شخړه روانه وه خو انګریزانو د هغوی سره معاهده وکړو دغه ډوکلم یې افغانستان ته ورکړو او دغه معاهده په فرانسیسي ژبه کې هم ده په عربۍ کې هم ده په انګریزۍ کې هم ده او په فارسۍ کې هم ده او دا د لیگ اف نیشن سره رجسټر شو. لیگ اف نیشن د اقوام متحده نه مخکې یوه اداره وه د هغوی سره رجسټر شوې ده. نن هم د اقوام متحده په ویب سایټ دا معاهده موجود ده او هغې کې بارډر استعمال کوي د افغانستان حکومت دا بارډر مني. نو دا 11 معاهدې شوي د هغې نه پس. هغې افغان حکومت دا یو دعوه کوي چې دا معاهده په کال 1950 کې یعنی 1949 کې دا ختمه شوې ده. نو تاسو غواړئ چې افغان حکومت د دومره معاهدو نه پس د نړیوال قانون مطابق داسې کولی شي؟ یره یې افغانستان لکه څنګه چې تاسو وي هغوی دا وایي چې دا موږ په 1949 کې ختمه کړې ده. هم ستاسو هغه سوال به زه دا ریپیټ کړم چې آیا دوی دا کولی شي د انټرنیشنل لا تحت؟ نو هغې جواب موږ ته راکوي ویانا کنونشن دی 1969 1969 د دې آرټیکل 22 که تاسو وګورئ نو هغه دا وایي چې هر هغه معاهده چې دا د بارډر سره د دوو ملکونو د پولې سره نو یو پارټي چې دا یا یو ملک دا نشي ختمولی. دا ویانا کنونشن د انټرنیشنل لا دی. بیا یو بل د ویانا کنونشن دی د 1978 د هغې آرټیکل 11 دا وایي چې هر هغه معاهده چې بارډر سپیسیفای کوي نو دا یو ملک یونیلیټرلی یعنی یک طرفه طور به دا نشي کینسل کولی. نو افغانستان به مونږ کینسل کړی ده خو دا نه کینسل کیږي که دوی بین الاقوامي قانون مني
که نه مني بیا خپله خوښه ده چې څه کوي. او نو که نه مني نو بیا پکار ده چې بین الاقوامي عدالت کې د دوی څه کیس هم روان و، خو هغسې مو نه شو. ښه جي او دا یو په انټرنیشنل لا یو 3 لوی رایټران دي. یو جے جی سټارک د ده کتاب دی، یو بل اوپنهایمر د هغه کتاب دی په انټرنیشنل لا باندې، او بل جارج شوارزنبرګر. دوی درې واړه دا وایي چې کومه معاهده بارډر سپیسیفای کوي، بارډر باره کې، نو دا کینسل کېدی نه شي. ها په دې کې چینجز کېدی شي، خو چې دواړه ملکونه راځي، چې دواړه پارټي راځي، نو پاکستان خو دا نه غواړي چې دا کینسل شي یا دا چې کوم دې څه چینجز شي، نو هغې نه شي کولی. د پاکستان خو سټینډ دا دی چې یاره دا یو انټرنیشنلی ریکګنایز بارډر دی او په دا یو کلوز چپټر دی، په دې باندې موږ نور خبرې نه کوو. موږ د انګریزانو دا بارډر موږ ته میلاو شوی دی، موږ سکسیسفل سټیټ یو، نو پاکستان ځکه وایي چې موږ په دې باندې څه خبره نه کوو. ښه جي کوم 3 کمیشنز چې جوړ جي د ډیورن لاین دپاره جی دغه باره کې راته لږ ووایي چې دې کمیشنز کې څوک څوک و، د دوی ذمهوارۍ څه وې او دوی بیا څه نتیجه راوویسته؟ ما وی دا تفصیل کرا سره داسې دی چې که تاسو د ډیورن اګریمنټ 4 آرټیکل وګورئ، نو انګریزانو یعنی مارټیمر ډیورن او امیر عبدالرحمن په دغه معاهده کې په آرټیکل 4 کې لیکلي دي چې دا بارډر د افغانستان او د برټش انډیا چې دی د دې لپاره به خاص کمیشنې جوړیږي او دا بارډر به ډیمارکیټ کیږي. د ډیمارکیشن او د ډیلیمیټیشن منځ کې دا میکموهن چې دی دا یو ډیر قابل سړی و. د ملکن پولیټیکل ایجنټ پاتې شوی دی، د جو پولیټیکل ایجنټ پاتې شوی دی، د بلوچستان ہوم سیکرټري پاتې شوی دی، د برطانیې سفیر پاتې شوی دی مصر ته، او د میډل ایست کې هم ډیر لوی کار کړی دی. شریف حسین اب مکه ایم میکموهن کرسپانډنټ دا په نیټ باندې اویلیبل دی، نو دا یو ډیر قابل سړی و. نو د ډیلیمیټیشن او د ډیمارکیشن منځ کې دا فرق د کړی دی، د دې نه مخکې نه و. نو دی وایي چې ډیلیمیټیشن مطلب هغه دی چې معاهده په کاغذ ولیکلی شي، په کاغذ باندې معلوم کړی شي چې دا به زموږ پولی، او کله چې په ګراوند باندې په ځمکه باندې کار کوي، تاسو سره پیته دا سرویر دی، ټیم دی، پوله معلوموي، نو دې ته ډیمارکیشن وایي. صحیح دی. نو د دې بارډر د ډیمارکیشن لپاره په دغه وخت کې 3 کمیشنې جوړې شوې. یو کمیشن ته به بلوچ افغان باونډري کمیشن. د دغه کمیشن کار دا و چې د وزیرستان او د جوب د بلوچستان چې کوم بارډر دی دا به د ایزګ نواله تر د ایرانین بارډر پورې، اما تاسو وختي وي دومندۍ نواله تر کوه ملکسیا د ایران د پاکستان او د افغانستان بارډر دی. دا یو غر دی، دې ته کوه ملکسیا وایي، یعنی تور غر، حالانکه دا تور نه دی، جی جی خو دغه نوم دی. نو دې پورې به دا بارډر ډیمارکیټ کوي. نو دې کمیشن کار کړی دی، د ټولو نه زیات تکلیف هم دې ټیم موندلی دی. دوی چې کله په بلوچستان کې کوه امران ورته وایي ریژو خواوشا، دغلته چې دوی ډیمارکیشن کوي، نو ډیره سخته یخني ده، او د واورې د لاسه د دې اوخان فریز شو، مړه شو د دې اوخان. نو دلته دومره یخني ده، او چې کله د بلوچستان مخکې چاغي علاقې ته لاړه، نو هلته ټمپریچر 52 دی، انتهایی شدید ګرمي ده، سخته ګرمي ده، خو په دې کې دوی کار کوي. نو هغه میکموهن په خپل ریپورټ کې لیکي چې یو ورځ زه روان وم، نو ما داسې جیکټ اغوستی دی، دې طرف انورو، نو زما دې جیکټ بور واغېستو، خو خپل ملګري راته رشان اواز وکړو چې جیکټ لرې که، نو ما جیکټ ویستو، هلته مې ګزار کړو. دوی ته به اوبه نه میلاوېدې، لکه په ډیزرټ کې اوبه چیرته وي، او دوی به لکه سفر زیاته شپې به یې کوو. نو دغه کمیشن ډېره زیاته خواري کړې ده، او دغلته به د شګو طوفان راتلو، د دې سترګې به د شګو ډکې شوې، د دې خولې به د ډکې شوې، غوږونه به یې ډک شو. او دې کې د افغانستان طرفه هم تقریبا 700 کسان د هغوی نه و، 700 کسان د دې د طرف به و، پوره یو ټیم و. نو دغه کمیشن ډیره غټه خواري کړې ده، ډیر زیات تکلیفونه موندلي دي. دوی یو 2 کسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ که چېرته اوبه پیدا شي. صحیح دی. نو هغه کسان ته دوی نه ورک شو، 2 ورځې ورک وو، دوی پسې ګرځېدا، اور به یې بل کړو، که چېرته زموږ دا ملګري دا اور وویني موږ پسې راشي. خو د 2 ورځو نه پس چې دوی ومونده، نو په شګو کې بېهوشه پراته وو، خو د الله فضل چې امړه نه وو، نو بیا به دوی اوبه واچولې، خوله کې ول اوبه واچولې، ژوندي شو، بچ پاتې شو. نو د دې څه نقصان نه دی شوی. دا لومبی کمیشن و.
او دی کمیشن چې دی نو دی پیلر مو لګولې په دې بارډر باندې او دا پیلر دومره مزیدار کار کړی دی چې مثلا د هر پیلر له نمبر ور کړی دی چې دا پیلر دی نو دا به 6 فوټ نه والا تر 9 فوټه پورې وي مثلا د دې پیلر نمبر دی 1 یو نمبر 1 نو دلته به ځمکه وکنستا په ځمکه کې به سکاره واچول سکاره به دې دپاره چې دا ډېره ځمکه توره شي او چې دا پیلر به نو دغلته به په یو کاڼي باندې 1 نمبر ولیکلو او په دغه سکرو سره به خښ کړو او بیا په دې د پاسه به پیلر ودرو جوړ به کو او په دې پیلر به نمبر 1 ولیکو بلوچ افغان باونډري کمیشن BAC به ولیکو 1 که پرس کا دا پیلر وګرځيږي یا څوک مات کی نو مونږ به د غزمکه وکنو نو مونږ ته نمبر راوځي نو دغه ټول بارډر باندې دوی ډیمارکیشن وکړو نمبر یې ولګولې خو صرف یو ځای دی په چاغي سره 100 کیلومتر ایریا چې دا هغه مکمل شګه ده نو هلته کې پیلر یې نشوي ودرېدی که پیلر ودرې نو هلته د شګو طوفانونه راځي اوس هم راځي نن دلته د شګو غري نو سبا له هغه دی هغې د بارډر لکه پته نه لګي نو دوی دا فیصله وکړه چې دا پیلر او هغه پیلر دا به د سټریټ لاین به دا به بارډر شي نو هغه وخت کې هم پیلر هغه وخت کې نشوي لګېدی او اوس هم نه دی لګېدلی دا پاسبل نه ده خو که ولګئ نو دا به سبا هلته پرته یا به هلته پرته نو دا د وړمبي کمیشن و دویم کمیشن چې دی هغه وزیرستان افغان باونډري کمیشن دی دې کې د افغانستان د طرفه سردار شیرین دل خان او د انګریزانو د طرفه ریچارډ بروس د دې ریچارډ بروس سره بیا ډېر ټیمونه دي نو د دې کار دا و چې دی به د بارډر ډیمارکیټ کوي د دومندۍ نه ایست طرف ته یعنی نورخاته طرف ته د کم ځای پورې کورمې ایجنسۍ د سکرم هیل ټاپ پورې د هغه طرفه دوی روان شو نو په وزیرستان کې یو ځای چرخیل د چرخیله پورې ډیمارکیشن وکړو بیا خواجه خضر ورته وایي هغې پورې ډیمارکیشن شو بیا د دغه پورې لړم یو لړم غر ګور یو په دیر کې دی یو هلته په کورمه کې دی نو دغه لړم پورې وکړو او د لړم نه بیا سکرم هیل ټاپ پورې وکړو او د هغې نه پسې د کوټکۍ د معاهده وکړه معاهده باندې هم دستخط وکړو دواړه پارټۍ او نقشې هم ایکسچینج شي هغه نقشې هم زما سره شته دریم کمیشن چې دی په کونړ کې یو ځای دی هغه وخت کې ورته به چندک وي نن هغې ته بنډه طوطي شیخ وایي فیصله دا وشوه چې د دغه ځای نه والا تر د سکرم هیل ټاپ پورې به دا بارډر ډیمارکیشن کوو د افغانستان د طرفه غلام حیدر خان دا د افغانستان د هغه زمانې د هغه وخت کمانډر ان چیف و د فوج مشر و د انګریزانو د طرفه د پېښور کمیشنر و سر ریچارډ اودنی نو دوی او دا سر ریچارډ اودنی کې کمال دا و چې دله پښتو ډېره ښایسته ورته ده به پښتو ویله نه بلکې لیکلی به هم شوه او د انګریزانو او د پښتنو منځ کې به چې کومې معاهدې وشوې د قبایلي خلکو منځ کې هغه به د پښتو ته ترجمې کولې او د پښتو نه به انګریزي ته ترجمې کولې نو دی د انګریزانو د طرفه دلته کمیشنر مقرر شو د ده سره 1900 کسانو مختلف سرویر و دفتري و چې څوک ریکارډ کیپر و دا مختلف سیکیورټي والا کسانو او د افغانستان د طرفه غلام حیدر خان دا د افغانستان د فوج کمانډر ان چیف و دی د هغه طرفه مشر و نو دوی کار دا و چې د چندک نه والا تر هغه ځای پورې به د بارډر ډیمارکیشن کوي دغه زمانه کې د دیر حکمرانو عمر خان افجندول چې هغې ته انګریز رایټران پټان نیپولین وایي نیپولین اف ایشیا ورته وایي نو دته انګریزانو خط راولېږو چې یاره ته د اسمار باونډري کمیشن سره لږ تعاون وکړه ځکه چې ستا په علاقه کې ډیمارکیشن کېږي چې موږ ته پته ولګي چې ستا او د افغانستان پوله کم یو ده د ډیورین د معاهدې نه مخکې د دیر د افغانستان سره بارډر د کونړ د سیند هغه غاړه وه عمر خان په دغه کونړ سیند باندې پلونه جوړ کړي وو د لرګو پلونه به وه د هغه کسانو پې خوا وړېده او کلاګانې جوړې کړې وې خو په ډیورین معاهده کې چې کله امیر عبدالرحمن او د مارټیمر ډیورین منځ کې معاهده کېده نو دا فیصله وشوه چې دا سیند به افغانستان ته ورکو او د سیند نه به 4 میله دې خوا د بارډر کېښودی شي نو ټیک وه یو په هغه ډسکشن کې چې کله د دې منځ کې خبرې روانې دي امیر عبدالرحمن او مارټیمر ډیورین نو امیر عبدالرحمن ورته وایي چې ما ته به 2 علاقې خامخا راکې یو به ماله بیرمل راکې د وزیرستان کنی زما عزت خرابېږي
نو هغه ولا انګریزانو ورکړه او د هغې دپاره یو سپیشل نقشه تیاره شوه او دغه یوه نقشه ده چې په دې باندې د مارټیمر ډیورین دستخط شته، باقي په دې څلورو نقشو نشته. دویمه ورته امیر عبدالرحمن وایي چې زه به اسمار نه خالي کوم. اسمار بیسیکلي د باجوړ علاقه وه. د باجوړ د ناوګی خان خپل ریاست خپلو څلورو زامنو باندې تقسیم کو. یو زویل ناوګی ورکړه، بل یې خار ورکو، بل یې پشت ورکو، څلورم زویله حضرت علي له اسمار ورکو. حضرت علي چې کله مړ شو نو د ده زوی شاه تماس دا د اسمار خان جوړ شو. د ده نوکر ټوپک پاکو او د هغه نه ډزو شو، دی مړ شو. د ده یو واړه لور وه د 15 کالو وه. امیر عبدالرحمن خپل زوی سردار نصرالله خان له دا جنۍ کویدن کړې وه. هغه هم ماشوم و، دا ماشومه وه. خو دغه زمانه کې به ودونه کویدن چې کېده پولیټیکل میریجز به وي. پولیټیکل میریج مطلب دا دی چې د دې سړي د ریاست باندې به زه قبضه داسې وکړم، ځکه زما رشته دار شو او چې رشته وکړم نو به دا به زما برخې ته راوړي. زما برخې ته. نو چې کله شاه تماس مړ شو د افغانستان فوجیان راله او دا اسمار یې ونیو. نو په دې باندې عمرا خان کوشش کوي د اسمار ته واپس والي. هغې ته یې وایي چې ګوره دې باندې دعوه کیدی شي د خار خان، د پشت خان یا د ناوګۍ د خان او ستانه شي ته یې ریلیونټ رونه هغه دي یا ترونه هغه دي ته نه. نو د افغانستان او د دین منځ کې اختلاف په دې روانو. او وایسرای هند په جون 1892 کې یو دوه خطونه ولیکل. یو خط یې راولېږلو چیف کمشنر پنجاب ته. په دغه زمانه کې کې پی یا صوبه سرحد صوبه نه وه، دا د پنجاب صوبې حصه وه. نو چیف سیکرټري ته خط راولېږو چې د افغانستان فوجیان راله، اسمار یې ونیو، ته وده وې، ته څه کې. یعنې دا چیف سیکرټري ته یو وارننګ ورکو. او په دغه ورځ باندې یو بل خط یې ولیکلو امیر عبدالرحمن ته. هغه خطونه زما سره شته، دې فایل کې پراته دي. هغه وایسرای وایي چې there will be no peace in this region until and unless Afghanistan vacate Asmar. او چې کله هلته معاهده کېده نو امیر عبدالرحمن وایي چې زه خو اسمار ما ته پرېږده. نو اسمار یې ورته پرېښوده. پای کې لیکلي هم دي چې په معاهده کې چې اسمار به دوی سره وي. نو دغه دا درې کمیشنز وو، د درې کمیشنز د درې کمیشنو د کاروایي دوران کې دا جګړه روانه ده. ښه. نو عمرا خان جندول دغه کمیشن له خپل کسان ونه لګل. نو چې کله کمیشن کېږي نو انګریزان د عمرا خان نه خفه شو، یاره تعالی مونږ انعام درکو، مدد ته سره کوو او ته زموږ سره مرسته نه کوې. نو انګریزانو ته سزا ورکولو دپاره عمرا خان په چترال حمله وکړه. 2 کیپټنان یې گرفتار کړه او 12 فوجیان یې گرفتار کړه. دا یې ځان سره جندول ته راویسته. نو ده خو د مچو غږ لږ وته وروړه. نو انګریزان څنګه راپار شو نو د ده خلاف یې کاروایي شروع کړه او هغې ته وایي د ماینر سیج اف چترال. انګریز په اول ځل باندې په ملکنډ راواوړېدو، د ده حکومت یې ختم کړو او دی لاړ افغانستان ته وتښتېد. نو چونکې د انګریزان ناراضه کړي نو د پېښور کمشنر ریچرډ اودنې دا وکړه چې د افغانستان د کمشنر سره ډېر زیات تعاون وکړو چې هغه به سوی د وي ټیک ته، چې هغه به سوی د وي ټیک ته. دا د نر بچي دا کوله، دا علاقه هم زما ده، دام زما ده، دام زما ده، هغه هم زما ده، هغه به ورکولې. نو دا یو لوی علاقه یې ورکړه. لکه هغه د دې هر څه باوجود هم جي لکه مطلب ډیمارکیشن هم وشو د ډیورین لاین، مطلب کمیشنز چې کوم دریو دا د کمیشن دوران کې دی. دا دی د کمیشن دوران کې دا کاروایي نه کېږي. مطلب ډیورین لاین خو راخکلی شو. نو دوله 75 میل پلنه علاقه او 120 میل اوږده علاقه ورکړه. د هغې نقشه هم زما سره شته او په دې باندې د غلام حیدر خان دستخط دی او د ریچرډ اودنې دستخط دی. او دی په هغه خپل ریپورټ کې وایي، هغه ریپورټ دلته پروت دی چې I have given this area to Afghanistan as a remarkably friendly concession. نو موږ په پښتو کې وایو پردی سنډه خیرات کول ډېر آسان کار دی. ریچرډ اودنې ځمکه ورکړه خو د ډیرې ورکړه، د برطانیې ورنه کړه. نو اوس د ده دا یقین و چې ما د سره دومره تعاون وکړو نو مخکې چې بارډر مومن طرف ته یا خیبر طرف ته کار زمونږ کېږي دی به زمونږ سره تعاون کوي. خو د ده دا امیدونه خراب ونه شو، پوره نه شو. چې کله دوی د نواپاس پورې بارډر ډیمارکیشن وکړو شو د چندک نواله تر د نواپاسه پورې. نو مخکې د امیر عبدالرحمن نماینده چې کوم غلام حیدر خان هغه دعوا وکړه دا ټول مومن خو هم زمونږ دی.
نو ډیمارکیشن کار ودرېدو. نو ډیمارکیشن ونه شو، نه په مومند کې وشو، نه په خیبر کې وشو، او نه د کورمې هغه علاقې پورې وشو. نو دا بیا په 1919 کې ډیمارکیشن وشو. بل یو ظلم دا وشو چې که تاسو د ډیورنډ معاهدې ټیکسټ وګورئ نو کې دا لیکلي چترال ویل ریټین ارنوای اربشګال ویلي. دا د نورستان زاړه نومونه. جی دغه لامدا زما یو سوالو چې د نورستان صوبه کوم د افغانستان دا اوس یو صوبه ده ولایت ته دا څنګه په وجود کې رااله؟ دا د چترال علاقه وا د صدو راسي او مېتري چترال با د دې نگرانی کوله، خپل نمائندان ګان به ورته لیګل دالته نه به ټیکس کلیکټ کو. دغه علاقې ته ولمبه انګريز تل میکنایر او د هغه ریسرچ پیپر چې د پنټ اویلیبل له وزټ ټو کاپرستان بای میکنایر. د دې نه علاوه یو بل انګريز افسر دی جارج رابرټسن، اگرالو مېتري چترال سره میلاو شو. دا زه د ډیورنډ معاهدې نه مخکې خبرې کوم. جی رالو او مېتري چترال ته وی چې مال اجازت راکا زه ارنوای یا بشګال ویلي ته ځم. نو د چترال میتر امیر الملک امان الملک ورته اجازه شته لاړ شه. نو دې چې هلته لاړو چې دا خو ډېر تاریخي ځای دی، نو دا خو د 15 ورځو د 10 ورځو کار نه دی، یو 300 ورځې پس واپس رالو او دا فیصله وکړه چې زه به بل کال راځم پوره تیاری سره. نو نیکسټ ایئر چې دی کله رالو بیا د امان الملک سره میلاو شو چې یاره ته ماته اجازت راکړه زه ارنوای ویلي ته ځم. نو مېتري چترال اجازت نه ورکوو. بای که تا څوک مړ کړي، تا ته څوک نقصان درکړي، نو دی به څوک ذمه داري؟ نو چې هغه بار بار وی ززم جارج رابرټسن چې کله بار بار دا وی او د ګلګت پولیټیکل ایجنټ. نو امان الملک ورته وی چې یاره ته مال انډرټیکینګ راګې حلفیه بیان براګې او که تا ته نقصان ورسي، ته نقصان سو ته به ذمہ دار، زه بنیم ذمہ دار. نو د جارج رابرټسن هغه لیکل ورکړه چې او کما ته نقصان وشو نو زه به ذمہ وارم. او دا ټول واقعیات جارج رابرټسن یو کتاب لیکلی د کافر اف هندوکش په کې موجود دی، تاسو په نت باندې کتلی شئ. د انګریز د دې باوجود چې په ډیورنډ اګریمنټ کې دا لیکلي شوي دي چې دا علاقه بر چترال سره وي، دا ریسرچ پې شوی دی او د افغانستان فوجیان راغلو په 1895 کې دا علاقه ونیوه. او مېتري چترال بار بار انګریزانو ته چې مال اجازت راکړي زه خپل خلک ولېږم، د دوی سره جګړه وکړو، مقابله وکړو، خپل علاقه ته آزاده کړو، خو هغې اجازت نه ورکوو. بیا د دغې علاقې نه ډېر خلک بار بار ډیلیګیشن راځي، وفد راځي، مېتري چترال ته ریکویسټ کوي زموږ مدد وکړه، صدو راسي موږ تعالی اوشر درکړی، زکات مو درکړی، ټیکس مو درکړی دی، نو ته زموږ مدد ولې نه کوې؟ هلته انګریزانو منې کړی. نو دغه علاقه افغانستان ونیوه او د دې نه دا خلک د کافران دا یوشت کړه، څوک یو علاقې ته، څوک بل علاقې ته. او چې کله دا علاقه فتح شوه نو په کابل کې په هغه شپه باندې جشن وشو، رڼاګانې وشوې چې مونږ کافرستان قبضه کړو. او بیا څه موده پس یو 15 کاله پس د هغې نوم نورستان شو. نو دا علاقه دا ظلم د چترال سره شوی دی، د چترال علاقه هغې قبضه کړې ده. مطلب پاکستان د افغانستان ځایونه نه دي نیولي، افغانستان نیولي دي. هم لکه هغه وخت پاکستان نو جوړ جی او خو د ډیورنډ لاین معاهده دا خو روانه وه یا شوې وه. د دې معاهدې یا د دې نه پس د موجوده پاکستان ډېرې علاقې افغانستان ته تللي دي، لکه بیرمال دی، داسې چې کوم دی نو د نورستان چې ما تاسو ته ذکر وکړو، د باجوړ علاقه د شورټون ورته وایي، د مومندو مروره، د مومندو مروره ده، دا علاقې دي هغوی ته تللي دي. او بارډر ډېر زیات را دی خوا شوی دی. نو خو دې دپاره پکار ده چې موږ د ډیورنډ معاهدې نه مخکې کوم د انګریزانو ریکارډ دی د هله به موږ ته پته لګي. که موږ د 1947 نه پس ریکارډ ګورو هکې دا نشته، دا د 1895 1892 1893 95 دغې فایلونو کې دا ریکارډ شته. لالپور علاقه د مومند ورکړی شوې ده. سر واهان باره کې ما یې که راته لږ ووایې چې واهان د مخکې نه د افغانستان حصه وه که نه، او دا د هغې حصه څنګه جوړه شوه، د دې باره کې که لږ هسټاریکل لږ بیکګراونډ ووایې. واخان یو وړوکی غونته خاني وه یا ریاست و، او د دې حکمران په دغه زمانه کې علي مردان شاه و چې کله امیر عبدالرحمن او د مارټیمر ډیورنډ منځ کې په کابل کې خبرې اترې روانې وې، نو دغه زمانه کې انګریزانو د روس نه ډېر زیات یېرېده.
چې دوی دې خوا نه روان دي موږ دې طرف نه روان یو که زمونږ او د دې بارډر یو ځای شو نو زمونږ او د دې منځ کې به یو ډېره غټه جګړه کېږي. نو انګریزانو دا فیصله کړې وه چې زمونږ او د روس سره د بارډر په مخ ته ځمکه هېڅ چېرته یو ځای نه شي کینو جګړه به وي. نو دغلته په واخان کې دا خطره وه. نو دوی اول چین ته ووې انګریزانو چې یاره دا واخان ته ونیسه. نو چین انکار وکړو چې یاره زه نشم نیوی. چین دغه وخت کې کمزوری و. نو چې کله مارټیمر ډیورن کابل ته لاړو نو بار امیر عبدالرحمن ته وایي چې یاره ته دا واخان ونیسه دا ستا شوه. هغه وایي دا زه نه هلم ولې دا لرې ده د دې انتظام به زه څنګه چلوم. او د الله تعالی یو ډېر لوی احسان دی ما ته یو ډاکومنټس میلاو شوی دی هغه د یوې ورځې پروسیډینګ دی د یوې ورځې کاروایي چې کله په کابل کې خبرې اترې روانې دي واخان باره کې د واخان باره کې نو هغې د هغه ورځې کاروایي لیکلې شوې ده په انګریزۍ کې یوه نیمه پاڼه ده هغه ما موندې وه. نو هغه کې لکه دا مارټیمر ډیورن لیکلي دي هغه زه بار امیر عبدالرحمن ته مې چې دا واخان ستا شوه نو هغه نه تیارېږي. نو اخره کې ما هغه ته وی چې خیر دی ته انتظام نشي چلولی نو موږ به تعالی سالانه 50,000 روپۍ درکوو د دې د انتظام چلولو لپاره. د دې نه پس امیر عبدالرحمن راضي شو او واخان یې هغوی ته حواله کړو. علي مردان شاه ګلګت ته رالو او په ګلګت کې یو ځای دی اشکومن ویلي هلته رالو او هلته به اوسېدو. بیا زه د دې ریسرچ په حواله سره ګلګت ته لاړم نو په ګلګت کې یو لایبرري ده هغې ته بوډل هاوس لایبرري ده هغه کې د انګریزانو 200 فایلونه پراته دي د هغوی د زمانې. ما ته پکې 2 پاڼې یو کاغذونه میلاو شو په هغې کې دا لیکلي دي انګریزانو چې یاره چونکې موږ د ده نه واخان واخیستو او افغانستان ته ورکو نو ده صرف څه ښېګړه پکار ده که نه موږ ته ریاست ختم کړو خاني موله ختمه کړه. نو انګریزانو د هغه دپاره څه الاونس مقرر کړو د میاشتې او په اشکومن ویلي کې چې 15 کلي وی چې دا ستا شو د دې چې سامدن راځي دا به ستایي او هغه سړی بیا په اشکومن ویلي کې وفات شو د هغه نمسي اوس دغلته اوسي. نو دغه شان واخان د دغه ګریډ گیم یا د لوی لوبې په چکر ښکار شوه او د افغانستان ته حواله شو اگر چې هغوی نه غوښته نو دا په د امیر عبدالرحمن په کتاب کې هم شته او د دغه ورځې په پروسیډینګ کې هم شته او په واخان باندې چې مخکې کوم انګریزانو کار کړی دی په هغه ریکارډ کې هم شته دی. بس جی د افغانستان یو ګیله دا ده او هر ځای کې کوي چې پاکستان همیشه په موږ کې مداخلت کړی دی. تاسو څه ګڼئ تاریخ څه وایي چې آیا پاکستان په افغانستان کې مداخلت کړی که افغانستان په پاکستان کې مداخلت؟ یاره یې داسې چې کله پاکستان جوړېدو د افغانستان دا خواهش و چې دا خیبر پښتونخوا دی افغانستان ته میلاو شي او هغوی د انګریزانو سره په دې باره کې خبرې اترې وکړي خو انګریزانو وایي چې نه موږ د دې ته هېڅ قسم علاقه تاسو ته نشو درکولی. نو د افغانستان لکه دا امید ناکام شو هغې کار ونه شو. نو چې کله پاکستان اقوام متحده کې ممبر جوړېدو نو افغانستان نماینده چې هغې مخالفت وکړو بیا څو ورځې پسې هغه خپل مخالفت واپس واخیستو لکه پاکستان که هغې ووټ ورکړی وی او که نه پاکستان خو ممبر جوړ شو خو هغې خپل هغه ووټ واپس واخیستو او پاکستان ممبر رکنیت ته میلاو شو خو د دغې باوجود د هغې دلته کې مداخلت ختم نشو. په دغه زمانه کې عبدالرحمن پژواک دا یو افغانستان ډیپلومیټ و د پاکستان خلاف به ډېره پروپیګنډه کوله په اقوام متحده کې به تقریرونه کول. د یو کتاب هم لیکلی دی د پښتونستان په نوم باندې او زمونږ د ملک یو عجیبه کار دی چې دغه سړی چې ټول ژوند یې د پاکستان خلاف تیر کړی خو چې کله د روس فوجیان افغانستان ته راغله د ده نوکري ختمه شوه دی رالو پېښور کې اوسېده او په پېښور کې مړ شو او بیا د لغمان اوسېدونکو هلته د مړی ویړو هلته ښخ کړی شو. که موږ وګورو 47-48 کې افغانستان مداخله دلته جاري و. دیر ته شال پاچا دا د کونړ یو سړی و هغه یې رالیږلی و د هغه سره سرکاري کسان او خلکو له به یې پیسې ورکولې په باجوړ کې چې تاسو د پښتونستان جنډې وخېجوئ او هغه فایلونه ما سره شته ټول ریکارډ شته. نو بیا د باجوړ خلک راپاڅېد او دغه شال پاچا ته الټیمیټم ورکړو وارننګ ورکړي ته دې علاقې نه وځه که نه موږ به چې ته په کوم ځای کې اوسې هغه کور به سیزو هغه دیره به سیزو. نو دوی واپس لاړه نو افغانستان به لکه د مذهب استعمالو هغوی اوس په پاکستان دا الزام لګوي چې پاکستان زمونږ په سیاست کې مذهب راویستو مذهب خو به هغوی استعمالو لکه هډي مولا چې د انګریزانو خلاف تحریک چلو نو مذهب استعمالو. بیا فقیر اف ایپی
فقیر بیا د انګریزانو خلاف مذهب استعمالو او چې کله پاکستان جوړ شو نو د پاکستان خلاف هغه کار کو انګریزانو ولا افغانستان ولا مدد ورکو هغه له پرینټینګ پریس ورکړی و د پاکستان خلاف پروپاګاندا په وزیرستان کې چاپ کوله نو شروع د هغې نه شوې ده او پاکستان د هغې جواب کړی دی لکه هغې پښتون زلمې په 72 کې یو تنظیم جوړ کړو د پاکستان نه به خلک الکان بوتله هلته به ټریننګ کول او هغې به راته دلته به دماکې کولې د دغه دماکو کې شیرپاو صاحب هم شهید شوی په پېښور یونیورسټۍ کې حیات محمد خان شیرپاو صاحب هم شهید شوی د دغه ټولو واقعاتو ریکارډ د جمعه خان صاحب یو کتاب دی فریب ناتمام په تفصیل سره په دې کې ذکر شته نو هغې دغې پښتون زلمي چې به کم دلته دماکې کولې وراني به کول پلونه به وړاول د هغې په جواب کې بټو صاحب په پنجشیر کې دماکې وکړې نو هغې ته پته ولګي چې یاره دا کار خو اوس خرابېږي نو هغې کاروایي کړې ده او پاکستان یې جواب کړی دی که هغې نه کوله نو پاکستان ته هېڅ ضرورت نه و نو د هغې په دې خبره کې لکه دونه وزن نشته هغې په پاکستان کې مداخلت نه کولی نو پاکستان ته هېڅ ضرورت نه و چې ګوره قائد اعظم چې کله پاکستان جوړ شو راغلی دی خیبر ته او په لنډي کوتل کې د افغانستان د فوجي سره لاس میلاو کړی دی بیا خلک دا وایي چې دغه فوجي نه لاس کټ شوی دی د هغه فوجي سپته ولګی چې څه شو ظاهر شاه صاحب هغه وجلی دی یا څه ورسره کړي دي یعنې د قائد اعظم سره لاس میلاول د هغې په نظر کې دا یو لوی جرم و نو د پاکستان جوړېدا د هغې په نظر کې دا د لوی افغانستان جوړېدو کې یو لوی رکاوټ جوړ شو هغه دشمني د جاری ده او دا اوس هم روانه ده بالکل ټیک جی صاحب باندې به انشاءالله یو پروګرام بلم کوو دا ډېر یو وسیع موضوع ده یو اخري سوال د دې مرکې چې تاسو څه ګڼئ چې په ډیورن لاین باندې چې کومه شخړه جوړه ده د پاکستان او افغانستان او تاسو بیان هم کوو تاسو په خپل کتاب کې ویلي دي چې دا یو نړیوال منلی شوې کرښه ده دا بارډر دی او هغه تاسو ثبوتونه سره دي په دې باندې داسې بحث داسې مذاکرات ممکن دي چې په هغې د پاکستان او افغانستان د دواړو سر هم خلاص شي او دا مسله حل طرف ته لاړ شي که مونږ وګورو که نه هغې دا وایي چې دا یو فرضي کرښه ده نو که تاسو انټرنیشنل لا کې وګورئ چې بارډر څه ته وایي نو هغه وایي an imaginary line on the surface of the earth which separate the territory of one state from another چې کله ریاستونه په وجود کې راغلي دي نو دا فرضي کرښه به کېږي فرضي خو به که تاسو وګورئ هالینډ یا بیلجیم ته تاسو لاړ شئ نو مونږ خو وایي یاره دلته وایي جومات تقسیم شو دلته کلی تقسیم شو دا جومات او دا کلی ډېر وروسته جوړ شوی دی دا بارډر ډسپیوټ کولو دپاره چې کله انګریزانو ډیمارکیشن کوو نه دغلته جومات و نه دغلته کلی و ان تر دې چې کوم ځای کې چراګاه و د هغې نه دا پوله ښه لرې بوتلې ده چې یاره دې خلکو ته نقصان ونه شي نو حل دا دی چې دا دواړه ملکونه یو بل سره کینی خبرې اترې وکړي او د دې څه حل راوځي بارډر چېرته هم چینج کېږي نه ما تاسو ته د هالینډ او د بلجیم خبره کوله هلته کې یو کور به وي نو په کور په منځ کې کرښه تلې ده یو پټه تلې ده د یو سړي بیډروم چې دی هغه په هالینډ کې دی او باتروم یې چې کوم دی نو په بلجیم کې دی صحیح خو هلته مسلې نشته هغې کې برداشت ده باشعوره خلک باشعوره دي زموږ لا شعور نشته موږ ته پکار ده چې پاکستان او افغانستان دواړو ته دا ګاونډي ملکونه دي ګوره ته دوست بدلولی شي د یو دوست نه ناراضه شوي یو دوست سره د خفګان راړو بل دوست به پیدا کړي خو ګاونډي نه بدلېږي څو پورې چې پاکستان دی نو د ګاونډي به افغانستان وي د ده ګاونډي به هندوستان وي د ده ګاونډي به ایران وي د ده ګاونډي به چین وي یا څو پورې چې افغانستان وي د ده ګاونډی به د پاکستان وي نو په کار دا ده چې د ګاونډیانو یو بل سره تعلقات ښیي او که هغوی دا پوله نه مني چې یاره د انګریزانو دا کرښه راښکودې ده نو انګریزانو د افغانستان او د روس منځ کې هم کرښه راښکودې وه وایي پاکستان سکسیسر سټیټ نه دی نو تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ولې سکسیسر سټیټ دي هغه معاهده کې خو د افغانستان نماینده نه و هغه انګریزانو او روسیانو کړې ده نو هغه بارډر منم دا نه منم منافقت دی دروغ دي نو په کار دی چې مونږ د دروغو د سیاست نه راوځو حقیقت ومنو او پولې بدلیږي خو په زور سره آیا افغانستان کې دومره طاقت شته چې په زور باندې د پاکستان نه خیبر پختونخوا ونیسي
ها که کله طاقت پکې راغلی یو ټیک ته د دنیا نقشې همیشه په زور بدل شي زور خو بیل شی دی خو لکه قانوني ته بین الاقوامي قانون د دې اجازت نه ورکوي نه به پاکستان د دې اجازت ورکوي چې هغه یا دې خوا راشي نو پاکستان اخوا نه ځي هغوی به دې خوا نه راځي نو په کار دا چې د دې منځ کې تعلقات ښه شي تجارت زیات شي د خلکو تګ راتګ سیوا شي نو دواړو ملکونو ته پیدا ده. ډېره مننه سر. قدرمنو لطف الرحمن صاحب را سره میلمه و څوک چې رایټر دی لیکونکی دی د دغه کتاب ریویزټینګ آف ډیورن لاین هسټاریکل اینډ لیګل پرسپیکټیوز او دا کتاب په نړیوال کچ باندې روان دی او خلک یې ګوري خوښوي ځکه چې دا د ثبوت سره پکې خبره شوې. نو د دې پروګرام یا د دو هسټري ستاسو مخې ته راوړل د دې مقصد څه د دې مقصد دا دی افغانستان تم پاکستان تم کم خلک چې د دې په بنیاد باندې پراپیګنډه خوري نو هغوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړه روانه جنگ رواني. نو زما دا خاص دی چې موږ ټول په تاریخ ځان پوه کړو او تاریخ کې چې کومې فیصلې شوي هغه ومنو او در کومه ځای پورې د افغانستان حدود دي پای کې د ترقۍ او خوشحالۍ او د امن دپاره افغانستان کار وکړي او تر کومې پورې چې د پاکستان حدود دي پای کې پاکستان له پکار دي چې اقدامات وکړي د ولس د خیر دپاره. چېرته چې احاد اوسئ د الله په امان.